دا یو مرګره وی کچرته کافر د قیامت پورز الله تشکو کې چې مسلمانان خود مسلمان پیدا کړی دي او موږ د کافران پیدا کړی موږ جهنم کې ولې سوځي کچاته د دین تعلیم نرسي په د باندې د الله وحدانیت لازم دی ځکه الله داسې نشانیان قدرتونه پیدا کړی دي چې دا عقل مني بعض وخت انسان چرته د خپل معمولاتو نه بهر اوزینو داسې قدرتونه وګوري چې داغه د عقل نه اوچت داغه په خیالاتو تصور کې نه نو الله دې انسان ته لار خولې ده چې دا خلاره ده دا بد لاره ده نو بیا الله د توي چې دی خو او بد لاره کې تمیز تعالی پکار دی چې په کوم لاره باندې بځي مسلمان باندې الله یقینا احسان او شفقت کړي دی خو د خپل امر جهان دی طرف ته کفار چې دی پاغي باندې الله احسانات په دنیا کې ډیر کړي دي رحمونه به زیات دي خدا غیر جهان دین طرف ته نه دی او اغي دی طرف ته غور او فکر نه کی الله سوی وی فتقونی یا اول الالباب وی چې کم صاحب عقل لی وی هغه خلق دی او یریږي مطلب اغي دی غور او فکر بده کیو کې په دې دنیا کې نو دی ته په الله وحدانیت پته ولګي نو د دې د شکوه به الته کې بیجاوي په مسجد حرام کې مقتدیان د امام نمخ کې ودریږي نو د دې سو حکم دی ګوري د حرم شریف سلور جهاد دي یو طرف بل طرف او بل سلور وانه جهاد دي که امام چرته برمده کې ودریږي نو اغي بیا د امام مخې ته چې کم جهاد ته نو اغه ټول اغي ورته خالی کې د مونږ په خپل کتلې دي الته څوک مستمخه ته نه پریدي یو قسم مستنه پریدي که یو قسم الته ودریږي نو داغه موز نه کیږي امام نه کچرته د امام نه دی پوندم مخ کې شوا نو د هغه کس منځ نشه او قبل جهاد طرف ته نو دا بیا طرف بدل شو کاغی ته د امام نه مخ کې مدريږي ود دريږي هغه صورت بدل دی جهاد بدل دی هر یو منځ کې کم سړی د امام نه لګ مخ کې ودرېدو که حرم وي مدینه منوره وي دا هغه سړی منځ نه کیږي دا خلک په غلطۍ کې دي مدینه منوره کې اکثر داسې خلک کوي امام د مسجد کې ولاړ خلک د مسجد د صحن نه مخ کې ولاړ نو د خلکو منځونه نه کیږي ځکه چې د امام نه مخ کې شنو منځ دی بیا څنګه کیږي دا مرګره وي ما سره 2.5 لک روپۍ وی چاله مې قرض ورکړی دی په ما قرباني شته بالکل در باندې شته چې 2.5 لک روپۍ چا سره وي نو پدی باندې قربانی لازم ده واجب ده موږ شبدل تکینه الله موږ شبدل تکینه د کمرې کارپټ چې کله غندشي ماشومان پدی باندې بول او کی نو دا بسنګ صفا کیږي په کمره کې کارپټ اکثر پروت وي نو کدی باندې چرته ماشوم بول او کو نو طریقه خو دا د چې پدی باندې د پاسو او بو واچي هغه او بو باندې بیا چرته لونده کپڑا یا تولیه وي چې هغه او بو جذب کی چې کله هغه او بو جذب شوي نو بس دا کارپټ به بیا پاک شي مسجد کې د قربانې پیسې ورکول شي د هر یو شي خپل فرضیت ته مسجد کې د قربانې پیسې نشي ورکول مسجد کې کچرته پیسې دی ورکې نو دې سره د قربانې فریضه نه ساقطيږي هغه قرباني بتا باندې لازم ده چې صاحب نصاب اب دوباره کې یو گاډم اغسته دی اغم په کرایه ورکړې دي نه چې کوم مدني راځي نو دا څنګه دا گاډي چې واده غستو ته مالک که ډرایور سره د نیم په نیمه خبره وکا او یا کچرته پرنټ دی ورکو د دې ټول رقم جایز دی په سعودي عرب کې یو او په 100 ریال باندې د تیل یو ډبه ملاويږي او دی زمونږ نوم دلته اولی کې میاش پس دا چرته 100 یو نیم سل یا 200 نمونه جمع شي بیا یو ډبه کې واچي قراندازي کې کمپنی نو په دې کې 8000 ریال روزي د اغستل څنګه دی ګوري دا کم چې قراندازي د دې دوه صورت دي یو صورت دا دی چې کله کمپنی خپل ایڈورټایزمنت کوي هغه تا تداخی چې یاره ز دا یو شی ستاله در کومه دا زما طرف نه تاله یو تحفه ده او تا نه د دې بدل کې ساخلی نه تا ته وی کدا تیل اخلي واخلم په خپل قیمت له دې تیلو قیمت هم هغه یو دی نو کدی کې ستا دا پیسې وروته دا پیسې حلال دي جایز دي خپل ضرورت کې استعمالول شي دویم صورت چې کم حرام دی هغه زمونږ په پاکستان کې اکثر کیږي چې کله دا خلک کینی او دا نمبر وغیره اوهی او هغه نمبر کې یا دا باندونه وغیره جوړول خلکو د دې په بدل کې پیسې جمع کړي هغه پیسې بیا راوچتول او یو کس لور کول دا صورت حرام دی دې تم د خلک د قراندازې نوم وي خدا حرام دی او هغه پیلنې کمپنی ولا چې کم صورت ته دا حلال دی امرګره وي د قبر مخه ته تلاوت چرتم نه ثابت یو مولوی سی وي چې دا بدعت دی
تلاوت هر ځای کې کولی شي، میت ته چې کم تلاوت کې هغه هر ځای کې کولی شي جایز دی. او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی کم سړی چې کله قبر ته لاړ شي او خپل اقربو والدینو قبر وي او هغې ته سورت یاسین وي نو وی الله په دې باندې دا عذاب تخفیف وکړي، کموالی راولي. نو د دې نه دا ثابت دی. نو دا د څوک نه وي چې قبر ته تلاوت نشته، دا بدعت دی. په نکاح کې د الک موجودګي که نه وي نو بیا به څه کېږي؟ ګورې په نکاح کې الک اول پکار دی چې په خپله ناستې که هغه نه وي هغه به وکیل جوړوي. وکیل پلار هم جوړولی شي، دوست هم جوړولی شي، رور هم جوړولی شي، خو هر څوک جوړولی شي. خو شرط دا دی چې هغه وکیل به دا وایي چې دا پلانې جینۍ زه د پلانی طرف نه وکیل یم، د هغه دپاره یې قبلوم. داسې به وایي. که داسې وایي چې زه قبلوم نو بس بیا لاړ داسې یو کیس شوی و، هغه پلار د بچی دپاره ناستو وی او زما قبوله ده، نو بس بیا هغه پلار سره نکاح شو نو د هغه جینۍ نکاح بیا بچی سره نه کېده. نو دې کې لږ غور او فکر احتیاط پکار دی. په مسجد کې په کرسو باندې کم دا مونځ کوي، د عذر په بنا باندې دا مونځ کولی شي افضل په ځمکه په ناسته ده. خو که سړي ته عذر وي نو بیا به د رکوع ته چې څومره ټیټیږي نو سجده کې به د هغې نه زیات ټیټیږي. مثلا نن سبا په مساجدو کې دا شانتي هغه تختې لګېدلې څنګه دا مسند دی، نو په دې باندې هم چې ته سر کېدې نو په دې باندې هم سجده کېږي، مونځ کېږي، هېڅ خبره په دې کې نشته. د ټول کور والا طرف نه یو قربانۍ حکم. ګورې هر صاحب نصاب عاقل بالغ په ده باندې چې صاحب نصاب خپله قرباني په ده باندې واجب ده. او چې کم خلک د مالکیو کول امام مالک رحمه الله هغه یو قرباني د ټول کور طرف نه وشي، هغه په یو بنا باندې وي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دور کې یو کس قربانی کړې وه، وی د ټول کور طرف نه کافي شی وه. نو امام صاحب ورته وی نه د ټول کور طرف نه نه وه، هغه په اجر کې ورسره ټول کور شاملو، په اجر کې ټول کور هغې سره شاملو. قربانی ذمه صرف په هغه سړي باندې وه، ځکه چې په یو بل روایت کې راځي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د خپل طرف نه ګډ حلال کړی دی، بل ځل د امت طرف نه ادا کړی دی. نو دې کې معلومیږي چې هر سړي باندې خپله او بېله قرباني هغه لازمه ده. یو چیلی ده د هغې خپې اډوکې مات شوی واپس سم شوې ده چې ګرځېدی شي چال چلن کولی شي په دې قرباني کېږي. دوه روڼه اوبه وړي یو ښځې عدت تیر که نو هغه یو نیم کال پس پیدا شو، بیا د دې عدت شته نه چې کله وخت تیر شي او هغې ته پته ده چې دا کس فوت شوی دی نو دوباره د عدت ضرورت نشته، بس عدت د دې شوی دی. د چا مقصد چې د زناور د غوښې وي د قربانۍ دپاره د دې څه حکم دی؟ کم سړي چې محض د غوښې په نیت باندې زناور واغست، د سره چې کم شریکوال دي نه د شریکوالو قرباني وشوه نه د سړي خپل وشوه. خو بعضې ځایونو کې دا یو رواج دی چې قربانۍ په وزن باندې اخلي، زناور په کیلو په حساب باندې اخلي. که عرف کې دا عام شي په دې کې بم ته نیت د غوښې اخیستو نه کې، په وزن په قیمت اخلي واخله، خو په عرف باندې د الله د تقرب او د الله د نزدېکت نیت به په دې کې، نور نیتونه په دې کې غلط دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم څومره ځل جهاد کړی دی نو په 27 غزواتو کې شریک شوی دی. بل ملګری وایي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ 2 نکاحګانې کړې وې، 2 کړې وې، خو د فاطمې رضی الله تعالی عنہ د وفات نه بعد بل نکاح بیا کړې وه او د هغې په موجودګۍ کې نه ده کړې. د رسولۍ څه عمل وي، ګورې کله چې زنانو اکثر دا رسولۍ راځي یا د اوبو وي یا د وینې وي، دا ډېر مجرب عمل دی. دا تور بینګن نه تور بانجان چې ورته مونږ وایو، دا یو ګول راوړئ او دا یا د غنې راولي یا د غاښونو د ډیکې دلته شته مې د ټوتپی کې، نو دا راواخلی، دا به داسې په منظمات کې نو دی نه داسې 140 ډکې جوړول پکار دي. 41 ډکې ترې نه جوړ کې دی نه، کله چې 41 ډکې جوړ شي نو په هر یو ډکې باندې به یو ځل مریض ځان ته مخامخ کښېنه او سورت فاتحه وایه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر آخره پورې په دې چوف کوه. تصور کې دا راوله چې د مریض دا رسولی الله ختمی، تصور به دی دا نه چې پیر صاحب ختمی او زه ختمو، منه دا غلط دعوی دي. دویمه خبره، دویم به په دې څه وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین،
دا به په دې باندې وایو چف کوئ. دریم وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. دا آیات دا بم په دې چف کوئ. نو په دې یو ډکې باندې به دا درې چف کوئ، بیا به په هغه تور بینګن چې دی هغې کې بیا ورکوئ. دا شانتې یو 40 ډکو باندې به کوئ او هغه به دې کې ګیر چاپېره بیا لګوئ. نو بیا به دا تور بینګن تور بانجان دا چرته کې په چت باندې زوړن کوي یا بل ځای کې چې دا کله اوت شي نو بیا ټیسټو کې امید دی انشاءالله رسوله به الله اوچه کړي. که یو سره ونه شو نو 3 هفتې مسلسل دا عمل وکړي او صورت محمد باندې روزانه اوبه چف کوي، د هغې اوبه څکي. دا ډېر زیات مجرب عمل دی. کم خلک چې زکات نه ورکي د دې عذاب څه شی دی. زکات ورکولو سره انسان مال زیاتیږي، خو چې کله نه ورکي نو دی د خپل مال نه محرومه کیږي. په یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ابو هریره صاحب نه روایت دی، وی کم سړی چې زکات نه ورکي د الله رسول فرمایي وی په دې قوم باندې به قحط سالی راځي، یو به مجموعي عذاب راځي. په بل روایت کې راځي وی الله تبارک و تعالی د محشر په ورځ په د باندې به بره یو مار مسلط کی، وی ابا گنجې مار وی د زیات د زهر د وجې نه به وی د ویښته غورځېدلي او وی د سترګو د پاسه به یې ټاکې وي دا انسان چې کم زکات نه ورکوي وی دی به د دې جامړو نه راونیسي، وی دا جامړې به وله وشلی، وی ستا مال هم په دنیا کې او ستا خزانه هم وی اوس به در سره یم دلته، وی سخت عذاب دې سړي له ورکړی کېږي. په قرآن مجید کې آیات ته الله تبارک و تعالی فرمایي د دې نه مراد هغه دی چې کم زکات نه ورکوي. وی دا زکات دا سونا دا چې کم چاندي دا قیمت دی وی دې نه به تختې جوړې شي، د اور تختې وی د دې په شاګانو د دې په مخونو طرف وی دې له به دې نه داغونه ورکړی کېږي. او زکات سره مال زیاتیږي. کم سړی نه ورکوي الټه په زوال دې شته مال نه پې خلاصیږي. نو زکات ورکوي چې الله مال کې برکت واچي. په ګس لاس باندې قربانی کول نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عائشہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ته وی دا الله رسول بچ کم کار کول وی د خي طرف نه شروع کوي، نو خي طرف نه کار کې برکت هم زیاتی دا افضل کار وی. خو که یو سړی عذر وی خلاص خوږي یا باز سړی داسې چې په خلاص باندې هغه د سره کول نشي نو که په ګس لاس قربانیو کنو دا قربانی حلال ده حرام نه ده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين من الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. الہ العالمین ایمانم نصیب کی. یا الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونه راته بدل وګرځې. یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیان نه مو ساتې. یا الله د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي. یا الله څومره حجاج کرام تللی دي څومره روان دي یا الله د ټولو عبادات مقبول او مبرور وګرځې. یا الله دا کم حج دی یا الله مقبول او مبرور کړي. الہ العالمین کم مرګري روان دي تللی دي الله سفر ورته آسان کړي. یا الله د سفر حوادثاتو نه وساتي. الہ العالمین مونږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت نصیب کړي. یا الله دا هغه څومره برکات دي ظاهري باطني مونږ ټول ته مالامال کړي. یا الله مونږ ټولو نه راضي شي. الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي. وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.